علماء وی که د سړی نه اویا پیری یو ګناه وشي که نه په ورځ کې او دې ته نه اویا پیری توبه وباسي نو دا توبه م الله ته قبوله ده او دې مستقل په ګناه باندې دایمي طور نه شمارېږي چې دې همیشه کوونکی دی په ګناه چې دې توبه وباسي نو بعضې خلق د دې وجې نه توبه پرېږدي وي دا ګناه زما نه بار بار کېږي نو څه توبه وباسمه نه هر ځل چې کېږي نو کلکه توبه وباسه آینده کې به یې نه کوم او که بیا وم شو نو سمدستي بیا توبه وباسه خو توبه پرېږده مه دا به زی سزۍ ته ورسوي بیا به دې په توبه م سمې نه راځي اگر که دا ګناه در نه بیا بیا کېږي خو بیا توبه وباسه نبی کریم صلی الله علیه وسلم با کله د ورځې اویا پیری استغفار وي کله به یې سل پیری وي دا به امت ته تعلیم ورکو چې تاسو یې وایئ استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب الیه یا لن استغفر الله نو دا به امت ته د تعلیم د پاره داسې وي چې تاسو داسې کوئ حدیث مبارک کے راضی وی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بوی اللہم اغفر لی ولی امتی بیا بوی اللہم اغفر لی ولی امتی بیا بوی اللہم اغفر لی ولی امتی بیا بوی استغفر اللہ لی ولکم استغفر اللہ لی ولکم نو بار بار بوی یا اللہ ما تا بخنو کی او زما امت تا وکی نبی علیہ السلام معصوم و دا گناہ نپاکو خدای دی امت تا تعلیم ورکو چی بار بار وائے چی اللہم اغفر لی یا اللہ ما تا بخنو کی یا اللہ ما معاف کی نو وان استغفرو ربکم دا چې بخنه غواړئ د خپل رب نه او ثم توبو الیه بیا توبه وباسئ هغه ته چې څوک استغفار وایي نو د دې دوه غټې پیدې دي یو یمتعکم متاعا حسنا الله وایي ډېر ښکلی ژوند به وله په دنیا کې ورکړي کوم سړی چې استغفار وایي د ده ژوند به ډېر ښکلی ګورئ د ګناهونو د وجې نه چې بنده استغفار نه وایي ګناهونه کوي د ژوند به ډېر لنډ تنګي لنډ تنګ بې برکته به وي په ژوند کې به سپېرتوب کم سړی چې استغفار وایي الله قرآن کې وایي یمتعکم متاعا حسنا ډېر ښکلی ژوند به وله دنیا کې ورکم